د الله او د رسول په منځ کې یو غز فاصله و د قرب، یو غز. او دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره د الله په دیدار باندې مشرف، دیدار ورته مکمل اوس. ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي. ولی کتا سو خیالو کی عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټ وي. د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سلی خیجی بیا عرض داو چې په دیدار مشرف شو خو اجازت د حل ویلو نشو. قرآن کریم کے راضی دنا فتدلّا، علماء وائی چې د دې تراجم باز دادی چې دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعض علماء وئی چې نا قاب قوسین او ادنا چې راځي قران کې نو قوسین چې ده اغا کتاسو لیدلی لیندا لنده دا سلرګي او غلګرا کوکړیو په دې منس کې چې کم تاری. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منس کې دمرا فاصله والا کد لنده په منس کې چې څومره تار وي نو هغه تار یا غزوی یا سوا غزوی. نو بعض علماء وایي چې قاب قوسین دلتا اغا قرب مراد دے چې د معراج پشپا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس کتا سو خیالو کوي دا الله او داغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز او نیاز نو دا عشق راز و نیاز چې ده هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگوی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوق منځ کې او داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شي. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغه یا الله پوي دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کوم شي دي هغه دادی چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ
پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي ورته. دین هم یک سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې. زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره. تحفه ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی قجوري دي یا فلانه دی. نه تحفه ډالۍ وي او داغه د شان مناسب وي. یا الله ما تحفه تعالی چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات تحیه میں راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطیبات د منځونو او ستا د پاکۍ بیانولو. خدای ما تحفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته تحفه ده. د الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو د سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام وی خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دن سلام وی. تاسو خیال را انجانو مخی نور باز شوروش چه نور باز شوروشو منزونه بئی 50 منزونه بئی روزه بئی حج بئی زکات بئی دا بئی قانون بیان. علماء وائی چی دا باس دیرو گت شوه او شپاوا یوا نو پا یوا شپا کی آسمانونو تطلل په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي لا تر اوسه ولاړه نه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علما وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې راز و نیاز شوروش نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړو. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ
دا اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکړي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطل چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې یو خدای پویږي یا به د خدای هغه ملائکه پوی دی چې چا دا منظر لیدو چې په کوم شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکه به په کومه ډیوټي وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات پویږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغلی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی ذکا خوزیدا چې کنجی با ادرگه ذکا چې وقت تیر وے التا وقت خو کائنات ولارو وقت تیریدن نو کنجی با ادرگل څنګه وے تاسو خیال راغلی کنجی چې دا سی خوزی نو دا خدا پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم زید غسی به یې کنه تاسو خیال راغلی بستربا یخدنا مغه سي ګرمه و ولی وخت نه تیریده یخواله خو په تیریدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کم زیاده الته ولار دی نو بستر یې څنګه شي تاسو خیال راغلی اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خواخه وا دغه وګورئ چې شپه او ورځ د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات وی نو شپه به څومره وګد کړی نو کدا در باندې پیښه شو چې څومره به وګدې ته معجزانو د ټول کائنات قانون جوړه د تر قیامت پورې او دا مذاکرات څومره په دې باغ پوي دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولار دې د ټول خدای نظام معطل دی جبريل امین غوند فرشتہ هم د صدرت المنتہا په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ زکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ور کړو دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ور کړ ختم شو باز ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام د غالبا څو منځونه فرض شوې صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به نکړي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خډیر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ورځ 15 شو تو 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه نه منم
आजीजान दिया दुनिया तचराजी बेगा तशीदी और सारे रीढ़ सरा पंड के पसर दे दागे शपार कोर तचला वो दरवाजा उठा खोला सड़े रहो पखैर जिसे पखैर जो तकड़ा मरहबा खैर से